بسم الله الرحمن الرحیم. د دې شمولیت غونډې صدر صاحب په سټیج ناست، د عوامی نیشنل پارټۍ ضلعی سینئر نائب صدر حقانی صاحب، د عوامی نیشنل پارټۍ د دې قومي حلقې نامزد امیدوار شاهنواز خان، د عوامی نیشنل پارټۍ د صوبائی حلقې نامزد امیدوار سہیل خان، او زمونږ د عوامی نیشنل پارټۍ د گاونډي حلقې د صوبائی اسمبلی نامزد امیدوار سکندر عرفان خان په سټیج ناستو او په حجره کې ناستو ډېرو زیاتو ګرانو مشرانو، امزولو، کشرانو، ځوانانو، د ټولو نه اول خو مبارکي ورکوو هغه ټولو وروڼو ته، نور اسلام خان ته او هغه ټولو ځوانانو ته چې د هغوی تړون وابستګي د خدای خدمتګارۍ نه راوالې تر ننه پورې موجوده وه، خو ظاهره خبره ده پښتانه یو خفه کېږو، نو ډېر زیات خوشحاله شو چې نن د هغه خدای خدمتګارۍ پخې لار ته، زړې لار ته، د پښتو لار ته بیا واپس رالو. د زړه د کومې مبارکي ورته مو وایو، او ظاهره خبره ده چې د خدای خدمتګارو وینه ده، نو ضرور ورته دا په دې خپله حجره کې ویل غواړو چې کفاره به ادا کوئ او بیا دا ګناه بیا ونه کړي، ځکه چې دا ډېر لوی ګناه دی، دا لار پرېښودل. مشرانو وخت هم لږ دی او زه کوشش کوم چې غټې غټې خبرې تاسو ته وکړم. موږ او تاسو هغه خلک یو زه چې دې حجرې ته اوس رالم، نو یو ملګری ما سره میلاو شو، ما ته یې داسې داسې کول چې لکه زه خبره نشم کولی. ما ورته وی چې ته جنتي، دا اختیار خو ستا نه خدای اخیستی، خو موږ ټولو پښتنو له خدای پاک ژبې راکړي دي، خو موږ چاړاګان یو، موږ د کام خبره نه کوو. پښتنو حقیقت دا ده چې د انسان زړه غواړي چې هرې حجرې ته لاړ شي، هرې جلسې ته لاړ شي او د کام منځ ته لاړ شي او دې کام ته د کام خبره وکړي چې موږ ټول کام بې لارې یو، موږ کاږه واږه یو، موږ نیغ نشو. باوجود د دې نه چې هغه خوشبخته کام یو چې باچا خان خدای پاک په دې کام کې پیدا کړی دی، او بیا هغه ټول خدای خدمتګار چې نن شیرین خبره وکړه چې دا تاریخ دی په دې کلي کې چې آزاده مدرسه په هغه وخت کې باچا خان جوړه کړه، نو په هغه وخت کې به هم دا ځان ته چې دینداره وایي او دا کام په هره توره والی کې دو مذهب په توره موالی دی او دو نصاب په توره موالی دی او دو پارلیمان په توره موالی دی او دا عدالت په توره موالی دی او هره توره د دې کام خلاف استعمال کړی دا. هغه وخت کې به بیا چې باچا خان د پښتنو حجرو ته تو، نه ټولو پښتنو ته به یې دا واز او نصیحت کاو چې په خپلو بچو تعلیمونه وکوي، سبقونه ووایي، برداشت ځان کې پیدا کوي. که څوک په یو مخ څپېړه درکړي بل مخ ورته ونیسئ،
اجرې به یې سپا کولي، کسبګرو له به احترام ورکاو، او په هغه کام کې به د تشدد خلاف تبلیغ او پرچار کاو چې هغه کام نن هم مشتعل دی. هغه کام چې د خوشحالۍ اظهار به د ټوپک او د تماچې په ډزو کوو، هغه کام چې ځان له رواج جوړ کړی و چې ارټ بایلمه ډیران ګټم، هغه کام په پولي جنګ کوه، په جیجولی جنګ کوه، په تربګنۍ جنګ کوه. هغه کام چې نن هم د کام د هر وګړي په دماغو انا سوره ده، نو بیا به د باچا خان خلاف دا پراپیګنډه کېده چې دا سبق د مدرسې وایي، د پاره د پیسې وایي، جنت کې به یې ځای نه وي، دوزخ کې به غوپې وایي. نو ما ته اوس سهیل خان وایي چې په دې علاقه کې یو مولانا صاحب دمکیانې ورکوي چې د عوامي نیشنل پارټۍ امیدوار به د کوره نه راوځي، دی داسې دی، دی داسې دی، دی داسې دی. زه ویل غواړم چې د خدای په دین کې تشدد نشته، جبر نشته، تذلیل نشته. دا هغه تسلسل دی چې که باچا خان او خدایي خدمتګارو په دې خاوره تعلیم او تربیت رڼا خوروله، دا کام او د دې کام هر وګړی په دې خبره پوهاګاو چې کسبګر له احترام ورکوه، لوی مذهب انسانیت دی، برداشت پیدا کوه. نو هغه ټول وروڼو ته ویل غواړو چې موږ پورې ډډې مه ګروئ، موږ د عدم تشدد علمبردار خلک یو. دا تسلسل دی. ګرانو مشرانو، هر سړی موږ له بیدار دی. یا لکه زمونږ جنگ د هېچ چا سره نه دی، نه زمونږ جنگ د ذات دی او نه زمونږ جنگ د ذات خلاف دی. چې موږ په چا بد لګو، زمونږ سیاست په چا بد لګي، نو اسانو مې وتا زمونږ سیاست خو د کام په وسایلو اختیار دی، په مورنۍ ژبه کې تعلیم دی، صوبه خود مختاری ده، د انساني حقوقو تحفظ دی، د اظهار رای ازادي ده. هر انسان ته د انسان په نظر کتل دي. زمونږ سیاست خو د رنګ، نسل، ژبې، مذهب، جنډر بالاتر دی. من خدا خبره کوو چې دا کم وسایل دی کام له خدای پاک ورکړي دي، دا که اوبه دي، دا که تیل دي، دا که ګیس دی، دا که معدنیات دي، دا که ځنګلات دي، دا که تماکو دي، دا که کوله ده، دا که جغرافیه ده، او دا که افرادي قوت دی. په دې اولنی اختیار د دې کام او د دې کام د بچو دی. د دې باندې اختیار د استعمال او د آمدن د دې بچو دی. نو که زمونږ سیاست په چا بد لګي، سوال ورته کومه چې په دې جوماتونو کې، په دې مدرسو کې، په دې سکولونو کې، په دې عدالتونو کې، په دې حجرو کې دواګانې وغواړئ چې یخ جمع دی، خاص کر جوماتونه او مدرسې چې دا ګیس او دا بجلی د دې پښتونخوا پیداوار دی. دواګانې وغواړئ چې دا ګیس او دا بجلی دې کورونو له او جوماتونو له ورکوئ چې دا اودسونه خو په ګرمو اوبو کوو که نه. دا سہولتکار دی،
د دې نه څوک انکار کولی شي؟ د خدای تعالی په ځمکه د خدای تعالی نظام راولئ. د ټولو نه اولنی دستخط به درته عوامي نیشنل پارټي کوي، عوامي نیشنل پارټي. دا خبره به موږ ته کېږي چې د پښتنو او پښتونخوا خبره مه کوو، د پاکستان خبره کوو. نو تپوس درنه کوو چې پښتونخوا د چین صوبه ده، د هندوستان صوبه ده، د روس صوبه ده، دا د پاکستان صوبه ده. خدای پاک د پښتنو خاوره قدرتی صنعتي زون پیدا کړی دی. پښتنو موږ چې وایو پښتانه بېلارې دي، نو دی چا له ووټ ورکوي؟ 15 کاله وشو دا پښتون د کور نه 4 5 شپږ مسافر دي او تعداد کې اضافه روانه ده. ګرانۍ ته وګورئ، بېروزګارۍ ته وګورئ، جهالت ته وګورئ، د علاج سہولت ته وګورئ، کاروبار او تجارت ته وګورئ، هنر ته وګورئ. او ډېر وخت به ستاسو نه علمه کومه نوې خبره ده چې زه به یې تاسو ته کومه. هر پښتون د خپل کور د دورشل دننه وګورئ، اقتصاد ستاسو پر وړاندې پروت دی. او که ډېر پې ستاسو وخت نه خرابوم، هر پښتون د بل پښتون مخ ته وګورئ، د غربت او د جهالت او د بېروزګارۍ نقشه د هر پښتون په مخ پرته ده. دا ولې؟ دا خو سوال دی، دا تقدیر خو نه دی، دا هغه غلط انساني تدبیر دی چې که په دې حجرو باچا خان ګرځېدلی دی، که په دې حجرو ولي خان ګرځېدلی دی، که په دې حجرو اسفندیار خان ګرځېدلی دی، او که نن په دې حجرو ایمل ولی خان ګرځي. نو دا خبره کوي چې د پښتنو د خاورې نه تیل هم پنجاب ته وړي، ګیس هم پنجاب ته وړي، اوبه هم پنجاب ته وړي، بجلی هم پنجاب ته وړي، معدنیات هم پنجاب ته وړي، مزدور ورپسې هم د دې ځای نه بوځي. نو کم کفر دی چې کارخانه ورته دلته ولګوه، دغې باندې سمې نه راځي. دا یو اواز دی، دا یو جنډه ده، دا یو علامت دی چې ستاسو د ملکیت دعویدار دي. که د مذهب په نامه سیاست کوي او که د پاکستان په نامه سیاست کوي، سہولتکار دي. ستاسو د ملکیت د دعویدارانو دستبردار دي. وعده د کام سره او د کام بچو سره چې دا سره جنډه به تر قیامت د دې کام او د دې کام د بچو د ملکیت دعویدار دي. زنګ نور څه دی؟ خلک زمونږ اختلاف لره دشمنی رنګ ورکوي. پوهېږو چې د خلکو په خوله کې ژبه خپله نه ده. د خپل کام د بچو په سر لاس کې ایښودل اسلام دی. صوبایي خودمختاري یقیني کېدل به د پاکستان نه د ایشیا ټایګر جوړوي. او سیاسي کارکنان یو، که څوک موږ په دې خبره پوه کول غواړي چې وسایل به د پښتنو قبضوي او دا پاکستان به ترقي کوي، وګورئ ځوانانو، امن او جمهوریت د عوامي نیشنل پارټۍ منشور دی. شرح ظاهر ګوري، انسانان یو، عقل خدای را کړی دی، اختیار خدای را کړی دی، شعور خدای را کړی دی. پاکستان او هندوستان په یو ورځ جوړ شوي دي. هندوستان کې امن دی، هندوستان کې جمهوریت دی. وګورئ هندوستان سپوږمۍ ته وخوتو او راشئ خپل حال ته وګورئ. عجیبه خبره ده. چاله ټوپک په لاس کې ورکړی دی،
دا د داویدارۍ جنډه ده. نو چې دا من خبره کوي وی ولی نور خو ځان ته کار اسان کړی. څوک وایي د خدای په ځمکه د خدای تعالی نظام راولم، نو موږ پرې د چا نظام راولو. او څوک وایي د پاکستان خبره کوي، وګورئ پښتنو د دې کام د بچو نه د مور ژبه اخیستې ده. زه د هغه چا نه تپوس کول غواړم څوک چې ما ته د اسلام تبلیغ کوي خو په طریقه یې نه کوي، په ژبه یې کوي، په تشدد یې کوي، دغه لار د اسلام نه ده. دا دیندار دین انکار کولی شي چې خدای پاک د مور په خپو کې جنت ایښی دی او د دې کام نه او د دې کام د بچو نه د مور ژبه اخیستې ده. نو وګوره چې دا نظام د خدای ورکړله څومره احترام ورکوي او دا ستره جنډه وله څومره احترام ورکوي، نو بیا دې ځان وتلي چې دی د ایمان په کومه درجه دی او دا ستره جنډه په کومه درجه ده. ظالم ته ظالم ویل چې زما وطن د وینو خړوب دی. هره دره هره سردره جماعت روانیږي، مدرسه روانیږي، بیای خان کې دماکه وشوه، پنجاب کې امن، د پښتنو خاوره د وینو خړوب. موږ پوهېږو تپوس نشو کولی عمران خان او نواز شریف دې جواب ورکړي چې ولې د چترال نه تر چمنه پاکستان کې دا خاوره د وینو خړوب ده، څه وجه ده؟ پنجاب کې امن دی، څه وجه ده؟ پښتنو 15 کاله هر پښتون په خپل ګریوان کې وګورئ چې د سرې جنډې ته پښتانه څومره درانه ګوري او دا د پښتنو مزاج دی. نائی ته بس په ګوري، کساب ته بس په ګوري، شاخیز ته بس په ګوري، هر کسبګر ته بس په ګوري. دا مزاج د پښتنو دی چې دا د سر سورې به په خپله په کاڼ ولي، الزام به لګوي د هندوانو ملګري دي، د روسیانو ملګري دي، د امریکنانو ملګري دي، او څوک به وایي پاکستان نه مني، څوک به وایي 14 اګست نه مانځي، څوک به وایي غداران دي، څوک به وایي ایجنټان دي. یا پښتنو دا ټول الزامونه په سر قبول دي د کام د وکالت دپاره. کام دې پې ځان پوه کړي چې دا تهمتونه، دا پیغورونه، دا الزامونه، دا پچموزې، دا مسخرې ځکه دې جنډې پسې کېږي چې دا جنډه د کام د سر سورې دی او دا ټوپی د کام د هر وګړي شمله ده. که څوک یې مني او دې مني، که څوک یې نه مني نه دې مني. دا موږ ته چې د اسلام خبره کوي، نن د پښتنو پار کلي کې 3% خلکو قرآن په ترجمه نه دی ویلی. نو راکئ پښتنو جواب ولې خدای مکه دین کمزوری شو؟ ووایه کمزوری شو؟ نه که دا کام دې جنډې سره ځي او که نه ځي، دا سوچ نه ختمیږي او نه کمزوری کېږي. خو ځان ته راځئ چې وګورو خیرمار شو، خیرمار انډر پلی دي، دروغ دي، ملاوټ دی، نوسربازی دي، ریاکاری دي او د جوماتونو نه غلاګانې دي. غربت دې ځای ته ورسېدو. ګرانو مشرانو، ډېره زیاته واضحه ده د عوامي نیشنل پارټۍ سیاست د قرآن ترجمه ده. د عوامي نیشنل پارټۍ سیاست د پیغمبر طریقه ده. کنزل د خلک موږ ته نه کوي
تپوس ته موږ نه وکړي، سوالونه به پرې کوو، جوابونه دې راکړي، تنقید ته هم غاړه ږدو، خو جواب ورسره ني، تنقید نشي کولی، سوال را باندې نشي کولی، بیا ځکه یا د ټوپک شپېله استعمالوي او یا مشتیله ژبه استعمالوي، نو زموږ لار جدا ده او د هغه خلکو لار جدا ده. سرود به نه خرابوئ پښتنو، دا د جنت لار ده د باچا خان، ټول عمر به په دې لار روان یو انشاءالله. حقیقت دا دی په دې ملک کې څلور پارټۍ، پی ټی آئی، مسلم لیگ، جمعیت، جماعت اسلامی. نن زه تپوس کوم د خلکو مسله خو انغرې دی، روزګار دی، ګراني ده، بدامني ده، په لکونو مسافران ورورا نور دا کام په دې خبره څوک نشي دوکه کولی چې څوک به مذهب د ذات دپاره د حکومتي او سیاسي څوکۍ حاصلولو دپاره یا وزارت دپاره استعمالوي او یا به څوک پښتانه د پاکستان په نامه دوکه کوي. دار پښتون په جیب کې شناختی کارت د پاکستان پروت دی، خو هر پښتون د دې نه منع کوي چې د ماربلو خبره مه کوه، د تماکو خبره مه کوه، د ګیس او د بجلی خبره مه کوه، د کولی او د معدنیاتو خبره مه کوه، د اوبو د سیاحت خبره مه کوه، د خپلو وسایلو خبره مه کوه. ځکه مه کوه چې هغه بین الاقوامي مفادات چې دا ملک د وجرت کردار ادا کوي او بیا دې ملک ځان له خلق پیدا کړی دی چې د پښتنو په دې وطن کې شور جوړ کړی دی. شور پښتانه د خپل کام سیاست ته نه پرېږدي، پښتانه خپلې نظریې ته نه پرېږدي. بیا وجه دی چې د نوراسلام په شان خدای خدمتګار هم د هغه شور په ضد کې راشي او هغه شور سره لاړ شي. بله نشته. دا تاسو وګورئ، زه د باچا خان سپایي لس کاله ما دغلته اپوزیشن وکړو، کېنه او پاسه، کېنه او پاسه، وه که نه وه؟ هغه ته ګرانه نه ده. پرویز خټک کاکا ته وګوره، ځان ورته بد نه ښکاري، دا هغه سهولتکاري ده، دا هغه سهولتکار دي چې دا د پښتنو خاوره خړوب ساتل غواړي، دا د پښتنو خاوره کې شور ساتل غواړي او دا د شعور اواز کمزوري کول غواړي، دباول غواړي. پښتنو بله لار نشته، دا یوه لار ده. دا موږ چې د خپلې خاورې خپل اختیار خبره کوو، دا کم ګناه دی؟ په خپله خاوره امن غواړو، دا کم ګناه دی؟ د مور په ژبه کې تعلیم غواړو، کم ګناه دی؟ ګاونډ سره د ورورولۍ تعلقات غواړو، کم ګناه دی؟ ګیس او بجلي زموږ پیداوار دی، 18 ګنټې لوډ شیډنګ دی، صوابه یې 15 پیسې باندې یو یونټ پیدا کوي، په 15 پیسو په 80 روپۍ یونټ موږ له راکوي. د صوابه بجلي هغه فیصل آباد او لاهور ته تللې ده، واپس پاکستان صوابه ته راځي. دا کم اسلام دی او دا کم انصاف دی او دا کم پاکستان دی او دا کم نظام دی؟ دې موږ سره خبره وکړئ. تعالی او دس نه درځي او تعالی مون نه درځي، زه پوه شه او زما خدای پوه شه، دا ستا مسله نه ده، دا د هر انسان مسله ده. د پیغمبر لار د تبلیغ پرته ده، د خوږ نبي لار د اسلامي تعلیماتو د ترویج پرته ده. که خلک بیا پیغمبر مني او د پیغمبر نه مني، دا د هغوی مسله ده. که خلک
دنیا ته ځان دا ظاهروي چې زه دیندار یم، موږ دار انسان احترام کوو، خو سیاست د خدمت نامه ده. سیاست د خدای تعالی د مخلوق د خدمت نامه ده. په دې وخت کې خدمت د پښتنو څه دی چې د دې بدامنۍ د عذاب نه خلاص شو. تاسو دې پولیس ته وګورئ، استادانو ته وګورئ، اجرو ته وګورئ، سیلای لوټي د سیلای د پښتنو په وطن سیلای لوټي دا د خدای د طرف نه نه ده. د پښتنو خاوره دا هغه شین اسمان د لاندې چې پرته ده، دا هغه چترال نه تر چمنه او د لر او بر د پښتنو په خاوره دغه غاصبانو، ظالمانو، جابرانو دا هغه شین اسمان د لاندې د سرمنو اسمان جوړ کړی دی. دا د ځان دپاره اعزاز ګڼو چې هر تهمت په موږ لګي، د جلسو نه شپېته شپېته جنازې پورته کوو، خوشحاله په دې یو چې د کام وکالت کوو. د هغه کام وکالت کوو چې د ځان دپاره وکیلان او د کام دپاره چاړاګان دي. د هغه کام وکالت کوو چې خپلو تربګنو په مخ اخیستي دي. د هغه کام ترجمانی او وکالت کوو چې من حیث القوم مسلمانان دي، خو 50 کاله وشو د مذهب په توره هم دا خلک وایي چې کورونه یې کچا او جوماتونه یې پاخه دي. 45 کاله وشو چې د مذهب په توره هغه کام وایي چې هغوی په خدای ننګ کوي، روزه خدای قرض کړې ده، خو د دې کام د ننګ په وجه څوک دلته کولاو روزه نشي خوړی. پښتنو خبره د مذهب نه ده، خبره د پاکستان د منلو د نه منلو نه ده. خبره دا ده چې دا د پښتنو خاوره به د هغه عالمي جنګونو میداني او دا زما د خاورې بچي به د هغه پردي جنګونو د میدان د جنګ لوبغاړي، جهالت ځکه عام کوي، اقتصاد ځکه بربادوي، حق ځکه اسلام آباد نه ورکوي، افراتفري ځکه پیدا کړې ده، اړې ګړې دلته جوړوي چې یا یې په ټوپک ولي، په بولټ ولي او یا بیلټ پیپر، چې دا کام تتر بتر کې چې خپل کام له ووټ ورنکړي. هر پښتون ته خواست او درخواست کوو چې دا ووټ د کام امانت دی، دا د ذات امانت نه دی. خدای قرآن کې ویلي دي چې نه بدلو محال د هغه کام، کم کام چې خپل حالت په خپله بدلول نه غواړي. فیصله د کام ده چې بدلوي او که نه بدلوي. زه هغه چا ته ویل غواړم چې موږ د جنګ خلک نه یو. موږ که د جنګ خلک وی په ولیبا خودکشي شو، ما کې ګولی ځي او په هغه کې نه ځي، پښتانه یو. خو نه، حکم د خدای، لار د خوږ نبي چې دې کام ته باچا خانه خدایي خدمتګارو ترجماني کړې ده. په هغې روان یو، د خیر خلک یو، د عدم تشدد خلک یو، د کام د وکالت خلک یو، د خپلې خاورې د ملکیت او د دې کام او د دې کام د بچو د وسایلو د استعمال او د آمدن دعویدار خلک یو. موږ په دې خبره پوهېږو چې څوک سله لګیا دي، کرسوله لګیا دي، کرسوله. موږ د کرسو خلک نه یو، موږ د دې کام د وسایلو په اختیار لګیا یو. سیاست کوو به انشاءالله. نصاب ته هم وګوره، اخبار ته هم وګوره، عدالت ته هم وګوره، د هر ځای نه په تاسو حملې کېږي. زمونږ کار دا دی چې دا د باچاخانه تبلیغ چې دی
دا به یو ځای ته رسوو. ټول امیدوارانو ته خواست کوم چې د باچا خان او د خدای خدمتګار دا سیاست د کلي په هر دیوال ولیکئ چې دا ماشومان هغه سبق زده کړي او هغه زده کړي. بانګې ووایي بهرحال ما کوشش کاو چې خبره ډېره لنډه شي، خو پښتانه مشران وایي چې خبره لږه او عمل پې ډېر، خواست به ټولو ته کوو. زموږ هېچا سره اختلاف نشته، هېچا سره. دا خبره د بیا واضحه وي. دا خبره ما ځکه وکړه چې که زما امیدوار ته دمکي میلاویږي دا غلطه خبره ده. موږ ټول پښتانه یو بل پېژنو، موږ د دې خاورې خلک یو. موږ که دا کام په شا نشي ډبولی، موږ لکه حوصله نشي راکولی، موږ سره که ملاتړ نشي کولی، نو موږ هغه خلک نه یو چې یا دې موږ له څوک دمکیا راکړي یا دې موږ پسې پچموزي وکړي. او پښتانه په خپله وایي دا وړه پارټي ده. تاسو وګورئ هغه تېرو ورځو کې یو غړ جوړ دی چې پنجاب ته لاړو، ګرفتاري وشوه. دلته وایي د پولیسو نه وتښتېدو، پنجاب کې ولې د پولیسو نه وتښتېد؟ پښتنو دې ته سوچ وکړئ. پنجاب کې شور نه دی خوښه، د شور دپاره دا خاوره موجوده ده که نه؟ موږ پښتانو پردي سټیټ ته په ترپکو ځو، په ترپکو. په پردي خیرات کې سپي په ډانګونو وو. سوال کوو، خواست کوو ټول کام ته چې راځئ چې څنګه په دې جومات کې په یو صف کې ولاړ یو، څنګه په جنازه کې په یو صف کې ولاړ یو. که چا سره شنه جنډه ده، که چا سره برګه جنډه ده، که چا سره هره جنډه ده، چې پښتون دی د پښتونولۍ حق دی پې، سیاسي حق دی پې، د دې خاورې حق دی پې. که چا سره هره جنډه ده هغه دې دا ناره د دې سرې جنډې نه تیزه ووایي، نو نه به بیا څوک دا وایي چې کور نه به نه راوځي او نه به څوک دا وایي چې نیشنل پارټي به ختمومه. زموږ دغه مرام دی، موږ د کرسو خلک نه یو. څوک دې ورسره کلمه وایي، څوک دې ورسره پاکستان وایي، موږ هم مسلمانان یو، موږ به د هغوی نه تیز ورسره الله ووایو. موږ به ورسره هم پښتانو په تیزه پاکستان زنده‌باد وایو. خو دې کام لا او دې کام به ټوله د خپل حق ورکړي، جنګ دغه دی، دغه نشته. زه ستاسو د ټولو ډېره زیاته شکریه ادا کوم، ډېره زیاته مننه کوم. راویښېدل به غواړي پښتنو. جنګ ستاسو دی، په ما 4 حملې کېږي. تاسو هم خود خیل یې مندنې یې او زه هم خود خیل یم مندنې یم. مزې کوي ناسته غوا مې چا پاسوړې ده؟ هېڅ نه، ستاسو په سر بشیر بلور نوم نشته. تاسو ټول سوچ وکئ زمونږ په وطن کې چې د چا نارینه اولاد ني، ټول یو بل پېژنو، څومره خفه یو، یو یو دنیا سے د چا دپاره. پښتنو ننګ به په پښتو کوو، ننګ. جنګ مهذبه دی، د اشتعال خلک نه یو، نه د اشغال خلک یو، د عدم تشدد خلک یو. ځان پېژندل دي، د کام په سب کې ودرېدل دي. مړی دا پښتانه خو یو وارې دا موږ ته پته ده پاکستان کې ستاسو حکومت نه راځي، داسې نظام نه دی. هلته خو زما ورور اسد کیسر صاحب هم سپیکر و، د بجلي د سوابی نه وه. د سپیکر رولینګ خو د چیف جسټس د فیصلې نه با سره دی. خو په 4 کاله کې زما د ورور د هغه کورسۍ نه یو رولینګ نه دی ورکړی چې وروره زما تعلق سوابی سره دی. دا سوابی چې 3.5 زره 4 زره میګاواټه بجلي پیدا کوي په 50 یا پیسې،
ولکه دا بجلی اول دلته ورکا پښتونخواله ورکا او دا زمونږ بجلی ده چې موږ یې په 5 روپۍ یونټ خرڅوو که په شپه کې خرڅوو او که په بله صوبه یې په 80 روپۍ خرڅوو که په 80 روپۍ خرڅوو. ووایي راته که نه په ایماندارۍ رولینګ ورکړی یې خبره یې کړې 50 د بجلی پولونه چې ول ورکړي بس راځي 15 ټرانسفارمر چې ورکړي نه راځي. بیا به وایي خان دی زما مشر یا لکه خان به افغان یا افغان چې افغان نی نو خان به نی ښه دا تاریخ دی دا زه نه وایم درته وایم دا تاریخ دی. لہذا د هغه شور نه بانګې ووایي ډېره معذرت سره که زمونږ په خبره څوک خفه شوي نو موږ نه چاله دمکی ورکوو نه چاله جواب ورکوو خپله خبره هم وکړه. زمونږ خبره سیاسي منصور ګڼئ موږ د عدم تشدد خلک یو. ډېره مهرباني او ډېره شکریه.